अस्सलाम वालेकुम कतुको मुराद अली खान یم دا وخت د سوات علاقې رحیم آباد کې موجود یم رحیم آباد تانی سره دلته چې یو جرم شي او دلته ګراجونو کې څه خلک چې هغه پاتې کېدل او هغه کسانو چې دلته مقامی چې کم دلته علاقه د هغې کې به هغې ګرځېدل بیا دلته چې دغه خلک چې دلته پاتې کېږي د هغې باقاعده دلته بیا ګاونډیان جوړ شي او دلته سوات کې زیاتره کرایدار راغلي دلته ځای په ځای باندې پاتې کېږي د بعضې خلکو رجسټریشن د مقامي تانی سره شوی خو د بعضې نه شوی بیا دغه کسانو ترمنځ دلته مقامي یو ملګری او دغه ابوبکر نوم یو د هغې سره ملګرتیا جوړه شوې ده بیا هغه ابوبکر چې هغه ډېر زیات په بې دردۍ سره چې قتل کړی شوی دی دغه څنګه قتل کړی شوی دی دغه واقعه څنګه شوې ده دغه تفصیل چې دی دلته پولیس هم راغلي دي هغې دلته چې دی باقاعده هغه ګیراج چې دی هغه په خپل تحویل کې اخیستی دی او اپریشن روان دی لږ شبه کې چې دی هغه لاس چې دی هغه به هم برآمد کړي ملزمان یې ګرفتار کړي او د هغې په نشاندهۍ باندې چې دی دغه ځای ته هغې رسېدلي دي دا وخت موږ په هغه محله کې موجود یو مقامي خلک راسره موجود دی او د هغې والي صاحب راسره موجود دی دوی سره خبرې کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم دی جی زما نوم فقیر حسین دی فقیر حسین صاحب دا ته وایي ابوبکر ستاسو بچی او څونه وخت نه چې دی لاپته و تاسو په خپله ما اورېدلي چې تبلیغ کې هم وایي نو تاسو ته څه معلومات دي دا سره شریک کړئ بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسول الکریم زه په خپله په سکر کې په تبلیغ کې وم او روجې له رالم او دی خو د دې نه مخکې غیب و ما ته لږ چونکې پته نه وه ځکه زه په سهارا وم او موبایل ما کو وړو موږ نه که نه تبلیغیان موبایل نه استعمالوي او چې بیا راغلم نو بس ما ته پته ولګېده چې یاره زما زوی غیب دی بیا خیر ما بیا هم لږ صبر وکړو خو بیا ما په تاڼه راپورټ وکړو او چې یاره زما زوی غیب دی تاسو د دغه بچي څومره عمر و او څه کار روزګار به یې کوو دا به د پخلي د دیګ کار کوو او دیګونو کار به یې کوو ټینټ دوکان دی زما به دې کې عمر یې څومره و نوم یې 26 سال و جي ځوان هلک واده دې وله کړی و واده مې وله کړی دی 8 کاله یې د واده وشو 6 کاله خو بچي نه وشوي او زما نوم جي فقیر حسین دی نو څنګه بیا خبر شوې دا ولې دا ستاسو چا سره ذاتي یا د دې هلک مخکې څه دښمني وه د دغه یا څه داسې شر مر شو په څه وجه دی چې د دغه شنه کې هېڅ شر نه و شوی دی په دوستانه کې ویستی دی او زما نه چا سره نه څه دښمني شته زما 10 کاله په دې ځای کې وشو دا ټول خلک مې پېژني نه چا سره څه لاندې باندې شته نه چا سره څه شر شدت و او دی مرګري و بس په مرګرو بس پته نه لګي چې په څه باندې او وران شوي دي او کار څه چل شوی دی نو په دې باندې دی قتل کړی او دغه دوکان کې وایي ښخ کړی دی او اوس تاسو د مخ خبره ده ټیک تاسو د پولیسو نه بیا خبر شوي تاسو رپورټ کله درج کړو ما رپورټ درج کړو د وخت روجې ته تقریبا 2 ورځې دي کله تبلیغ نه واپس راغلم ټیک ده کتونکو دا والي صاحب دې خبرې تاسو واورېدې چې دغه د دې زوی چې هغه بېدرکه شوی د سوات رحیم آباد سره دې تعلق ته دي باقاعده د رحیم آباد تاڼې په حدودو کې موږ دا وخت موجود یو تقریبا په 1 کیلومتر فاصله کې موږ دلته ولاړو دلته چې دی دا خلک هم راغونډ شوي ډېر زیات خفه دي دلته چې ډېر د غم او د غوسې اظهار هم کوي ځکه چې په دې علاقه کې یو داسې بېدردۍ د ځوان چې هغه قتل شوی دی دلته پولیس اهلکار هم موجود دي او د دې والد صاحب هم دغه مطالبه کوي د اعلی افیسرانو نه خصوصا د خپل وزیر اعلی نه د خپل چې کوم زموږ منسټران دي د هغې نه دغه مطالبه کوي چې ما ته د انصاف میلاو شي ځکه دی وایي چې زه د عدالتونو د دغې نه یم زموږ خپله غریبي ده او مطلب زموږ لاکډاون هم دی د وخت کې کارونه هم نشته خپلې مزدورۍ ته نه وزګار نو د عدالتونو د دې کیسونو به څه وکړو دوی دغه مطالبه کړې چې موږ ته فوري انصاف ملو شي تو وایي چې دغه ابوبکر د څنګه هلک په محله کې د خلکو سره تعلق څنګه د هغې کردار په حواله راسره خبرې یاره زه خو دا پېژنم چې زما خوری یو او ښه نر سړی و دا رحیم آباد ټول پېژني نه د چا نه هېرېدو نه پکې څه یاره وه خو بس دا ملګري وو دوستان یو او چې زه ستا دوست یم زه ستا سره هر ځای ته ځم ستا سره شړو ته هم ځم هر ځای ته ځم دوی خو دوی په دوکه راوستی دی په دغه دوکان کې مړ کړی دی زموږ نه د چا سره دښمني شته نه څه وو موږ خو دغه وایو چې وروره موږ ته دا انصاف میلاو شي چې دا کسان دې مړه کړي موږ بدل غواړو چې انصاف میلاو شو دغه دا چې دې مړه کړي جو خبره به ختمه شي بعد دیګر به څوک د خپل دوست سره دا چل نه کوي دا وخت نه دوستانو بس څنګه دوستان جوړ شي دا خو وایي چې د بل ځای نه راغلي خلک دی د کوم وخت نه دا خلک دلته آباد دی دا خو تقریبا چې 18 کالو نه دلته آباد دی د ډېرو نه نو چې د 10 کالو نه ته آباد یو ته یو ځای کې پاتې کېږي 3 کاله ستا وشي او 4-5 کاله د دیم دلته کېږي د 6 کاله چې دیم پاتې کېږي نو دا خو یو کال کې د خلکو دوستانه او دا ګراجونه چې دلته دي که نه چې په دې کې څه د دوی پکې اوسېدي که داسې دوکان نه په دې کې د ویلډینګ کار کېدو کې لاندې تیخانه هم وي نو په هغې کې نه تیخانه پکې نشته تیخانه په نشته ویلډینګ کار به کېدو او یو دغه تیخانه پکې شته او یو او لیدل کېږي دا چې دغه لاس چې دی په دې تیخانه کې لاندې کودایي کړې پای کې باغې کې ښخ کړی دي او یو دغه هلک تاسو پېژنئ ابوبکر دا څنګه هلک واسې په محله کې چال چلن مزدوري به یې کوله خر و موټو نه یې د چا سره دښمني وه نه یې څه بل څه و خو
بل کار به کوو او دغه دکان کې بناسو او دې پلار سره ولې کیاو تاسو په علاقه کې دا قسم واقع شوی د تاسو د حکومت نه څه مطالبه کوئ مونږ دا وایو چې انصاف وشي او دته وای جان باقاعده انصاف میلاو شي ولې چې دا خدای تعالی غریب دی او څه درک نه لګي ها